الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درۃ الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانې نن غالبا شپږ درسم نمبر درس دی. کال ختم شو ټول موږ شپږ درسونه پکې وکړه. اول کال موږ تقریبا 200 درسونه ریکارډ کړو. نو بیا ورپسې هغه اورئ که دا ونه رسېدو کتاب بیا ورپسې هغه اورئ، ځکه چې دې کال کې موږ پیریډونه 2 دي او ټول ترتیب زموږ خراب دی. ها په پرونی درس کې موږ د ملحدینو د اعتراضاتو اقسام بیان کړي چې ملحدین په شپږ قسمه اعتراضات کوي. اول قسم اعتراضات هغه د شریعت نه ناواقفتیا په وجه هغوی اعتراضات کول. دویم قسم اعتراضات چې هغه د رامچوده او مستشرقینو دوی پټ کړي. استشراق باره کې وضاحت وشو، مستشرقینو باره کې معلومات تاسو ته ملاو شو. د مستشرقینو څه ذمہوارۍ نه وي، د هغوی څه مقاصد و، د هغوی هدف او ټارګټ څه شی دی او د هغوی طریقه کار څنګه او د مستشرقینو په باره کې وضاحت تفصیل سره بیان کوم. دریم قسم اعتراضات موږ ویلو چې د جدید ساينس نه پیدا شوي وو. د جدید ساينس نه بعضې خلکو یو نظریاتي ساينس جوړ کړو، عقیده یې ثابته کړله. څلورم قسم اعتراضات دا د جدیدو فلسفو نه پیدا شوي لکه هیومنزم، ماډرنزم، پوسټ ماډرنزم، سیکولریزم، لیبرلیزم، کمونیزم، سوشلیزم، دا ټول چې دي. پنځم قسم اعتراضات دا د ذاتیاتو نه پیدا شوي. او شپږم قسم اعتراضات دا مذهبي خلک دي، دا ملحدین دي. څوک دي؟ ملحدین دي. خو ځان د دوستانو دا مذهبي ملحدین دي، دوی خپل مذهب پټ ساتلی. اکثر دی راشي یا به قادیانی یا به عیسائی یهودي یا به رافضي، دی به ځان پټو ساتي چې یاره موږ په دوی اټیکینګ ونه کړو. دوی به بیا هم اعتراض کوي. اوس راځو موږ وایو چې د مذهبي طبقې څه ذمہواري ده. موږ به نن وایو چې د مذهبي طبقې د الحاد په باره کې د مذهبي طبقې ذمہواري. نو دې ځنه مولوي صاحب عبارت شروع کړه، زر وایه شابه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الحاد په باره کې د مذهبي طبقې ذمہواري. د مسلمانانو په معاشره کې الحاد ډېر په تیزۍ سره خورېږي. د هغې په باره کې د مذهبي طبقې څه ذمہواري ده چې خپل کردار پکې ادا کړو او نوی نسل د الحاد نه بچ کړو. اوله ذمہواري په خپل ځان کې د جدید علمي استعداد پیدا کول. په خپل ځان کې د جدید علمي استعداد پیدا کول او د سلف صالحینو د کتابونو مطالعه کول. بعض وخت کې د شریعت په مقدمه کې انسان نه کمی وشي، څنګه چې پیش کول پکار وو هغه شان یې پیش نه کړی شي. چې کله انسان د اسلافو د کتابونو نه خبر نه وي نو د شریعت حکمتونه د انسان نه پټ پاتې. دوستانو اول نمبر دا دی چې تاسو په خپل تاریخ نه ځان خبر ساتئ. اسلافو کتابونه د علم الکلام نه ځان خبر ساتئ، د منطق نه ځان خبر ساتئ. دا ضروري ده. دوستانو د اسلام مقدمه به تاسو بیانولی شئ، نو تاسو علمي استعداد دې سره مغربي فکر فلسفه پیژندل دی، هیومنزم، سوشلیزم، کمونیزم، کیپیټالیزم، دا ټول پیژندل د دوی بانیان د دوی ولې راوچت شو، مغربي ژوند نه به خبر استئ. نو جدید علمي استعداد به ځان کې پیدا کوئ. دویمه ذمہواري د جدید مغربي افکارو نه به په قدر د ضرورت ځان خبرول پکار وي. د مغربي فلسفې نه په قدر د ضرورت ځان خبرول پکار دي. د یورپ نه چې کوم افکار اوچت شوي دي د هغې نه ځان خبرول ضروري دي. چې د دې څه تاریخ دی؟ ماډرنیزم. د ماډرنیزم ابتدا د کوم وخت نه شوې ده؟ لکه ماډرنیزم کومه فلسفه ده؟ جدیدیت دی که نه؟ دا د 15مې صدۍ په مغربي قوم 3 شوي دي. وایي عهد قدیم او نشاط ثانیه او عهد جدید. پوه شوې؟ د عهد جدید نه د ماډرنیزم ابتدا شوې ده. د پوسټ ماډرنیزم کومې نظریې ته وایي؟ ویلې دی الحاد تاسو پوسټ ماډرنیزم موږ ویلو که نه؟ پوسټ ماډرنیزم دی وایي چې دا فلسفې هم څه اصول لري او مذهب هم څه اصول لري، ټول ختم کوي. پوسټ ماډرنیزم څه چې ستا خوښه وي، که بربنډ ګرځي او که جامعه اغوندي او که نه اغوندي، څه چې دې خوښه وي. بس په دنیا کې رښتیا هغه دي چې څه ستا خوښ وي، دروغ پکې نشته دی. دې ته پوسټ ماډرنیزم وایي. دوستانو دې ته مابعد جدیدیت هم وایي. چې مابعد جدیدیت فلسفه د ماډرنیزم وه او مابعد جدیدیت ته پوسټ ماډرنیزم وایي. دوستانو مارکسیزم دا کومه نظریه ده؟ کیپیټالیزم. مارکسیزم کومه نظریه ده؟ کیپیټالیزم. تاسو کیپیټالیزم وایي ته چپ شو، دا نور څه وایي؟ مارکسیزم کومه نظریه ده؟ کارل مارکس څوک و؟ کیپیټالیزم باندې مړه ورک شي. کیپیټالیزم باندې دغه دی ایډم سمیت دی. دا د دغه دی د کمونیزم او د سوشلیزم باندې دی. کارل مارکس 1818 کې پیدا شوی. دا د اشتراکي نظام باندې دی مارکسیزم نظریه.
د ده دوه شاخونه دي، یو سیاسي دی بل معاشي دی. که چا ویلو 10 روپۍ انعام ورکړو. د کارل مارکس د اشتراکي نظام دوه دغه دي شاخونه دي، 10 روپۍ انعام دی. کمونیزم څه ته وایي؟ سوشلیزم څه ته وایي؟ اقتصادي نظام. وایي کوم فرق پکې وکړي؟ سیاسي نظام معاشي نظام ټیک شو. کم ته سیاسي وي کم ته دغه وي معاشي نظام ته کمیونیزم. یو کس خبرو کې چې نام هغه ورکړم. معاشي نظام ته کمیونیزم وي. ها معاشي نظام ته کمیونیزم. او بل او سیاسي نظام ته سیکولریزم. سوشلیزم څه ته وایي؟ سوشلیزم یې اخو دم ویلې او معاشي نظام ته نام چاته ورکم؟ اول ما ځوان ټول غلط ویلو، ټول غلط ویلو. نام د سره اقدار پکې نشته. ولې؟ د دې معاشي نظام سوشلیزم دی او سیاست کمونیزم دی. تاسو وایئ چې لیکل کې صحیح خو د غلط د خولې نه ووتل. دا دوی سره مو توافق وکړو، دې کار خراب کوو. خو تاسو سوشلیزم یې څه دی؟ ښه راشي سیکولریزم راشي دغه ته راشي دې بل نظام ته راشي. اډم سمث چې دی دا د بانی دی د کیپیټالیزم او د سیکولریزم بانی څوک دی؟ بس جارج جیکوب دی. د هغې هم دوه فلسفې دي. هغوی سیاسي نظام یې کوم دی؟ سیکولریزم. او معاشي نظام یې کیپیټالیزم. بس دغه ګورې دا فلسفونه به تاسو په دې کې به انعام نشته دی. دې فلسفو په دنیا کې الحاد خور کړی دی. د دې فلسفو نه ځان خبرول پکار دي. درېیمه ذمهواري شابه درېیمه ذمهواري د عیانه سوچ او فکر سره ځان مزین کول پکار دي. شابه مذهبي طبقه دې د عیانه سوچ او فکر سره ځان مزین او ښایسته کړي. موږ نه چې څوک د اسلام په باره کې سوال وکړي نو هغه موږ خپل حریف ګڼو. داسې نه دي کول پکار، بلکې په ځان کې د عیانه سوچ او فکر پیدا کول پکار دي. د دې اصول برکت دی. الحمدلله زه خپله ډېره نرمي کوم. راشي ملګري غوسه شي پرېږده لکه بس پرېږدي دا خپل دغه وکړي. د عیانه سوچ به کوئ. اکثر ملحدینو له به تاسو خپل دعوت ورکوئ، خپله غاړه خلاصوئ. بعضې وخت دلیل نه هغه نصیحت اثر کوي. په دلیل خو هغه ضد کې راغلی که هغه هر څه بس تا سره ولاړ لکلک خو نصیحت کوئ. د عیانه سوچ کوئ. یو تبلیغي بیان پکې کوئ، هغوی ته دغه کوئ چې ګوره مسلمان خفه کېږو در باندې، الله جنت سره مواده کړی، جهنم هسې نه چې ګوره بیا به دوباره دې راتلل نشته په دنیا او نن دې وار دی که دروغ وایي که رښتیا وایي. هره چاره چې تر وخت تېره شي ونقا شي ونقانه خلیفه دام کې د چا تر وخت تېرې به بېرته نه جاروز او نه جاروز 13 ساعت په بېرته بیا 13 ساعت په مثال مړی د لحد یو مړ چا دې ژوندي کړي په ژړا بیا به ارمان کې او بیا به نشي راتللی. نو ځان کې به د عیانه سوچ پکار دی. که څوک د اسلام په باره کې هر څومره بیا د بل سره سوال وکړي موږ ته پکار دی چې صبر سره ورته جواب ورکړو، ځکه چې دې مغربي فلسفې د خلکو ذهنونه خراب کړي دي. موږ ته د دې انسان سره خیرخواهي کول پکار ده. دا به موږ ګڼو چې دا روحاني بیمار دی. موږ به خپله رویه نرمه ساتو. که زموږ جواب مضبوط نه وي بیا به هم دا نرمه رویه ضرور اثر کوي. دوستانو څه کوئ په دې میدان کې سوشل میډیا ته چې راوځئ نو اخلاق به نرم وي، سخت اخلاق به نه استعمالوئ. څلورمه ذمهواري شابه څلورمه ذمهواري په پروي مسایلو کې به ځان حتی الامکان نه مصروفوئ. په پروي مسایلو کې به ځان حتی الامکان نه مصروفوئ. ټول طاقت به په رد الالحاد باندې صرف کوئ. کوشش پکار دی چې په پروي مسایلو کې مناظرې کمې شي او ټوله توجه د ملحدینو ته پکار دی. نامه ذمهواري د شریعت په حدودو کې اسانوالی پکار دی، هغه اختیاروئ. شابه زر زر به د شریعت په حدودو کې چې کوم اسانوالی دی اختیارول پکار دی. نبي علیه السلام فرمایي عن انس بن مالك رضي الله عنه متوجه اوسئ لکانو الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. تاسو څه کوئ؟ نبی علیه السلام فرمایلی دي اساني کوئ، سختي مه کوئ، خلکو ته تسلي ورکوئ او نفرت مخ واروئ. او دا وخت ضرورت دی. مخکې به دې ویلې چې مونځ وکړه اوس ورته مونځ پسې خندا مه کوه. مخکې به دې ویلې ګیره پرېږده اوس ورته پورې خندا مه کوه. کوشش وکړئ چې دین ته څونه ډېر خلک راوبلئ، اسلام ته راوبلئ. اسلام خو بیا نه بیانوئ. دا حتی الامکان دا مسلو ته لږه دغه ورکوئ. شپږم نمبر ذمهواري په نرم انداز به بحث کوئ. نرم انداز سره بحث کوئ. د کافر او ملحد د فتوی په ځای دوی سره په نرم انداز سره بحث کوئ. وجادلهم بالتي هي احسن. شابه دوی سره په ښه طریقې بحث کوئ. اوومه ذمهواري په کالجونو کې د مذهبي علما کرامو پیدا کول دا ضروري ده. زموږ میشن دغه دی اصلي چې موږ څه وکړو په کالجونو کې علما کرام پیدا کړو. کالجونو یونیورسټیانو کې زموږ مذهبي علما کرامو ضرورت دی چې عصري علوم حاصل شي.
موږ چې دا تخصص کې موږ افتتاح ونو د عبدالله جان صاحب راوستي دا کوټې والا څه دي جمعیت والا هغه ویلي ورننه وځئ که پاکستان کې اسلام راوستل غواړئ ورننه وځئ په دې ادارو کې عصري علوم حاصل کړئ چې عصري علوم حاصل کړي او ته د عصري علومو ته خپله مفتي عالم هم یو عصري علومو کې ته ورسېږي او ته ډایرکټ سچو شي یا ایس پي شي یا ډي ایس پي شي نو څه به کېږي خامخا به درته څه کېږي غټو کورسو ته ځان ورسوئ څه وکړئ نو کالج یونیورسټیانو کې هم دا پروفیسران دا ضروري دی د دې پېښور یونیورسټۍ چې کوم هغه د اردو ډپارټمنټ مشر دی اظهار صاحب هغه ماته ویلي مفتي صاحب وایي د دې کالج او د دې یونیورسټۍ د مدرسې او د کالج د ګیب ختمول پکار دي زمونږ بچي ګوره په کالجونو کې تاسو شکر د موږ چې مسلمانان یو عقیدې نه بحث کو د عقیدې نه خبرې هغه خلک نه دي خبر د عقیدې هغه ته ملحد پروفیسر بورته بحث کوي نو غریب انکاري حدیث والا بوله بحث کوي مودودي بوله بحث کوي دا خلک بوله بحث کوي غریب کلمه ورته نه ورځي هغه چې بس په شک کې شو چې په شک کې شو بس لاړو کار خراب نو دا په کالجونو کې مذهبي علما کرام پیدا کول دا ضروري دی موږ روان وخت چې الله اراده ده افتتاح کو د کالجان ته ما دلته اراده و ما مکتب ته ویل چې ما ته موقره کوي چې د کالج والا ویره وخت نشته د غرمې نه وروسته ما یو چې کالج یو کورس موږ مقرر کړو د کالج الکانو لپاره دا ضروري ده چې واره شروع کړي چې کالجان ته پته ولګي چې باید د الحاد پیریډ بلا پړاویږي او غرمې نه وروسته دا خبره کوله شیخ صاحب د الله جنتونه ورکړي رحم الله شیخ صاحب هغه به یو د زیارت د مناظرې کورس کو کړ علماء ته به کوڅونه خلک برات چې کالجان له شروع په مزه شروع کی قسم بغده به بزرخه او خلک بستانه به مستفید شو هغه کم ځین خلکو جوړول کې چې شکوک دا مقاله د رد الالحاد چې موږ مسلسل دوی له پړاو کو دوی په ځل کې به شک پیدا شي دوی بدون تکړه شي چې دوی به د اسلام دفاع کوي ما سره ونه منل لګینه والله چې دا ډیر خیر بخور شوی ها و مزي مواريه په سکولونو او کالجونو کې مذهبي علما پیدا کول ضروري علماء کرام پیدا کول ضروري د سکول او کالجونو طالب العلمان دي هم خپل علماء سره رابطه شروع کړي مستقل منصوبه بندي شروع کول پکار دي د سکول او کالج په طالب العلمانو باندې ملحدین مهنت کوي د دې لپاره په علماء کرامو کې بیداری پکار ده او په دې ادارو کې خپل موجودواله ثابت کول پکار دي اتمه مواري مذهبي طبقه په ځلای کرام د دې فکرونو نه خبرول پکار او موږ تاسو خبر کړی او څه نه کوي تاسو خپل ذمہواری د خپل غاړه خلاص کړه د دینی مدارسو په ځلای کرام د دې فکرونو نه خبرول پکار دي او دې ته تیارول پکار دي او خصوصا مناظرین او حضرات ته پکار ده چې دې موضوع ته توجه دا پکار ده چې دا هر یو تخصص کې خوده د لپاره خامخا یو پیریډ د لپاره د توجه ورکړي دا ضروري ده متخصصین په مغربي فکر فلسفه باندې خبرول دا ډیر ضروري ده وخت ضرورت دی مفتی بس شي د معاشرې نه باندې خبر د معاشرې نه خبرې اوس دی وخت متخصصین خبر کو په دې جدید چې څونه اصطلاحات دي د دې خبر کو نه هم ذمہواری معاشره کې خپل موجودواله پیدا کول پکار دي معاشره کې خپل موجودواله پیدا کول پکار دي چې انسان دومره په معاشره کې خدمت وکړي چې معاشره د دې هر خبره ومني دا ګوره دې باندې پورا لیکل کېږي دا مضمون په دې باندې لیکل کېږي لسم ذمہواری د خپل معاش فکر هم خپل معاش فکر هم پکار دی عوامو باندې ځان بوج کول نه دی پکار دې سراسر ګوره دا پکار دی دا دې باندې پورا لیکل پکار دی خو وخت راشي ان شاء الله کو بنو نوجوان نسل بسنګ د الحاد نه بچ کو زر تر او شابه د نوجوان نسل تربیت بسنګ کو چې هغوی د الحاد نه محفوظ شي نو دا د ټولو مسلمانانو ذمہواری ده چې خپل حق پوره کړي کوم ځوانان چې د الحاد کار شوي د دې واپس کول که مشکل دي خو دا نوی نسل چې کوم چې سکولونو او کالجونو کې سبق وایي دوی بچ کول ضروري دي چې دوی دې کار نه بچ شي اول وضاحت د ماشوم دینی تربیت کول پکار دي مثال پلار چې په خپله مسجد ته ځي نو ماشوم دې هم د ځان سره بوځي او کور کې دې ورته هم دینی تعلیم ورکوي دویم د ګران او قیمتي فیس والا سکول او مکتب هم اکثر د دین په حواله سره کار خراب کړی دی د سکول انتخاب کې سوچ کول پکار دي چې په دې کې کوم تعلیم ورکول کیږي دریم وضاحت د علماء کرامو مجلس ته بچي بوتلل ضروري دي کوم چې د 10 یا 11 کال عمر کې وي ځکه د علماو سره تعلق به دوی د کفر او الحاد نه بچ کوي څلورم بچو ته ضروري دینی مسایل ښودل دومره چې هغوی پرې 40 ګنټې ژوند تېرولی شي په هغې اسلامي تعلیم بسوالی نه دی پکار کوم چې ورته سکول کې ښودل کیږي څنګه چې موږ ورته دنیوي تعلیم دپاره فکرمن یو همداسې د دیني تعلیم دپاره هم فکرمن کېدل پکار دي پنځم د سوشل میډیا نه د بچو ساتل پکار دي ځکه اکثر پیجونه الحاد خوروي ځکه دوی سره خو د شریعت په باره کې دومره علم نه وي خبرې ډېرې درنې لګېږي چې هغه څوک اسلام باندې اعتراض کوي پیغمبر علیه السلام باندې هغوی به ډېر سخت دغه شی اوټ شي چې دا لاسه مسله ده خو هغه نه وی راغلی که نه موږ ورته وایو چې مه استعمالوه دا
ایمان حفاظت کې ټیک ټاک دی ډیلیټ کا فیسبوک دی ډیلیټ کا ساده هغه د خیر القرون د زمانه ساده ځان سره 10 موبایل څه بهترین نه حق ساده ځان سره او چا سره شک شي بس ایمان به محفوظ او چې دا شی نه استعمال به بزان ټینګه یا بدلایل نه ځان خبره خو د شریعت په باره کې دومره علم نه وي نو د هغوی د مغالطو نه اکثر متاثره شي او په سوشل میډیا باندې ملحدین کوشش کوي د مسلمانانو د ګمراه کولو دپاره شپږم وضاحت خپل بچي د داسې دوستانو نه بچ کول پکار دي چې کوم بيدینه وي او د غلطي عقیدې والا وي وم وضاحت په نوي نسل کې د الله او رسول محبت پیدا کول ضروري دي موږ د داسې مجلس انتظام کول پکار دي چې دینی مجلس په کور کې قایم کول پکار دي چې ماشومانو ته پته ولګي او الله او رسول سره یې محبت پیدا شي د فضایلو تعلیم عام کول پکار دي اتم وضاحت د نوي تحریکونو نه بچي او دا ګوره نوي تحریکونه دا پی ټی ایم او دا پښتون ته ژوندون غواړو دا نه دا قرآن او دا بچپیرې ته دا پلانکې او دا پلانکې دا تحریکونه دوستانو دا په مزه دا نور را روان دي دا به پیو بخي دا خلک چې دي دا غیر مقلدي ته پنځپیرې دا به تاسو بخي کنه بخي دا نه دا قرآن والا چې سره وته